حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله اکبر د مؤمن څه شان دی او د کافر څه حال دی. د مؤمن څه شان دی د کافر څه حال. ظاهر کې ښکاري مؤمن غریب ډېر زیات بدقسمته بنده ته نعوذ بالله بدقسمته خو نه دی خو بنده چې ګوري نو هو دا د خو ډېر خراب حال دی او کافر به درته ښه ښکاري نه کافر خراب دی دا مؤمن ښه دی د ده دا خراب حال په ښه حال باندې دلالت کوي د هغه ښه حال په خراب حال دلالت کوي. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا د مؤمن دپاره جیلخانه ده او د کافر دپاره جنت دی بس چې څوک پکې خوښه ده هغه کوي. نو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د مؤمن مثال څه دی؟ د مؤمن مثال د یوې نری څانګې والا ونې دی چې هغه ډنډر غوندې نری ډنډر وي لکه دا د لاچای یا لکه دا نري بوټي چې وي او چې بنده یې وکري او هر وخت که هوا وي او که نه وي خو معمولي هوا سره او چې لږه هوا تیزېږي نو هغه د ځمکې له وړي. نبی علیہ السلام فرمایي دا مؤمن دی. دا ونه هم ټول عمر دکه شان ځمکې له ځي او راځي ځي او راځي خو یې بیا هم ودرېږي نیغه چې هوا ختمه شي نو بیا نیغه ودرېږي. دا مؤمن دی. په مؤمن هم کله یو تکلیف کله بل تکلیف کله یو تکلیف کله بل تکلیف خو چې بیا هغه تکلیف تیر شي نو دی بیا په خپل ایمان باندې بالکل مستقل ولاړ دی. او د کافر مثال د یو غټې ونې دی دا چغزي ونې وي بعضې دا سنبل شو یا لا بعضې ونې شوې غټه پټه ونه وي او ډډه شي او دې کې سیلی راشي او ډز را پرېوځي خلک وایي دا خو دومره غټه ونه را پرېوتې ده. کافر خنزیر هم دکه شان دی بس دی به هم دکه شان خاندي خوشحالېږي ته به ورته بعضې ورته وپس کېږي بعضې ورته وپس کېږي. کافر ته به وایي ښکلی هم نه وایي ښکلی خو دی نه هغه سپین رنګ وایي سپین چټ غوندې دی نو چې سپین وایي سپین چټ دی ښکلی خو کېدی نه شي. د خوا نه مو لیدلي دي توکې به لاړې به خولې ته ته راشي توکاڼې بنده وایي چې خدای دا څه دي. د ایمان نور خو ډېر لوی نور دی که نه. نو مؤمن به داسې وي چې دی به په تکلیفونو کې وي کافر به په تکلیف کې نه وي خو چې کافر را پرېوځي لکه د غټې ونې په شان به مردار شي هغه را ماته شي دی به مردار شي او مؤمن به بس وفات شي. په دې حال کې به دی وفات شي الله به ورته ډېر لوی خیر ورکړي. الله د دین د احکاماتو خیال ساتي هغه به الله رب العزت د حضرت عثمان ذوالنورین او په انبیاو کې د حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام او دارنګ له د نورو ډېرو لوی لوی مالدارانو سخیانو الله والو سره حشر کوي. دا دی حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاجر صادق وي او امین وي او ښه سړی وي الله به په قیامت کې د حشر د انبیاو د صدیقینو او د شهداو سره کوي. د تاجر وي کاروباري وي موږ هر مالدار نه بد نشي کېدی او نه هر مالدار ښه کېدی شي نه راځي موږ پورې به خام دي هم ډېر دې ته به پزولي هم وایي ډېر زه دای دوام هغه به دا هم وایي چې پیسې لګوي پرې دومره خلکو راټوډی دا څه نه نو هلکه یو کس خو پرې نه خوري خو الله یې راولي او څوک یې خوري او څوک یې راړي هغه به دې ته هم بد ګوري چې موږ هغه خپلو بچو ته سترګې خړي. بعضې مالدار چې څومره مالدارېږي دومره بخیل کېږي چې څومره مالدارېږي دومره بخیل کېږي. الله دې ولې د سخا صفت ورکړي. سخا څومره لوی صفت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي السخي قریب من الجنة قریب من الله قریب من الناس وبعید من النار. قریب به جنت ته سخي الله ته به قریب وي او څه ته به قریب وي خلکو ته به قریب وي خلکو زړونو کې به محبت وي او د اور نه به لرې وي. او البخیل بعید من الجنة بعید من الله بعید من الناس وقریب من النار. ګوره د ده لپاره هغه درې طبقې چې دي نو څه دی هغه د هغې نه لرې دی د الله نه هم لرې دی د الله د ذات نه د خلکو د محبت نه هم او د جنت نه هم اور ته نږدې دی او سخي چې دی نو هغه جنت ته هم نږدې دی خلکو کې هم محبت دی په زړونو کې او الله ته هم نږدې دی او د اور نه لرې دی. نو الله جل شانه دې موږ تاسو ته د تقوا صفت را نصیب